بسم الله الرحمن الرحیم. د میډیا LRH د پبلک اویرنس کمپین په سلسله کې دا یو بل کیس موږ تاسو په دغه کې راولو، نوټس کې راولو. دا یو ماشوم دی، دا یو هفته مخکې دته د غاښ لږه مسله شروع شوه، هغې نه پس د پوزه بندېدل شروع شو او بیا هلته لوکل ډاکټر ته تللی و، هغه بیا ریفر کړو د LRH ته. دلته چې دا راغی نو آی یونټ ته لاړو، هغې اسیس کړو، سی ټي سکین یې ورته وکړو او د دې سره چې کوم د نظر کې کمیدل شروع شوي دي نو د دې شاته د پوزې د طرف نه انفیکشن شوی دی او هغه انفیکشن د یو ماس په صورت کې د سترګې شاته جمع شوی دی. د دې وجه نه د دې د چې کوم د نظر رګ دی اپټیک نرو موږ هغې ته وایو، هغې باندې پرشر راتل شروع شوي دي او هغې د وجه نه د دې نظر رو کمیدل شروع شوي دي. اوس تقریبا 50% نظر د ده لاس شوی دی. نو د دې لپاره ایمرجنسي پروسیجر کول دي، یو څو غنټو کې که چېرته د دې د نرو نه د پرشر کم نشي نو د دې بیا ټول نظر پرمننټ لاس کېدی شي. هغې خطرې ختمولو دپاره دا موږ اوس د دې دا پروسیجر پلان کړی دی او د لیټ ټایم دی خو ایمرجنسي پروسیجر دی، چونکې نو انستیزیا والا ټول ټیم موږ راوښتی دی او د دې دا پروسیجر به انشاءالله اوس کوو او ایم د دې دا دی چې د د نظر مکمل ختم نشي او د سترګو بچ شي او نور لایف ته څه خطر پاتې نشي، برین ته لاړ نشي او سر درد او الټۍ او هغه څیزونه ورته شروع نشي. او انشاءالله د اپریشن نه پس بیا موږ د بل ویډیو او تصویرونه اپډیټ کړو چې پته ولګي چې دې کې د اپریشن نه پس د نظر او دغه کې څونه ښه والی راغی. دا کنډیشن چې دی دا د اوسه پورې به چې کوم دنیا کې کېده هغه به اوپن سرجري په ترو کېده او د سترګې د دې خوا به انسیژن ورکو او د بهر طرف نه په غټ سکار ښکارېدو او هغې طرف باندې به موږ د دې دا پس ایوکویټ کړو او دا کنډیشن به ښه شو. اوس دنیا کې نوی چې کوم سیسټم راغلی دا انډوسکوپیک سیسټم دی، دا کروڑونو روپۍ د دې قیمت دی، خو موږ د LRH د موجوده انتظامي پوره شکریه ادا کوو چې هغې دا سیسټم موږ ته سرکاري فنډ کې اویلیبل کړی دی او دا اوس موږ د انډوسکوپ په ترو باندې کوو. د دننه طرف نه د پوزې د دننه طرف نه کېږي، بهر نه پې سکار مار نه راځي او نه څه د زخم څه نشان ښکاري او پټ د کیمرې په ذریعه باندې کېږي. عام خلک دې ته لیزر هم وایي، خو دا لیزر نه دی، انډوسکوپ دی بیسیکلي او د په کیمره کې صحیح ښکاري او ښه پریسیژن سره او ښه د صحیح پیتالوجي به ښکاره شي او هغې نه پس بیا موږ دا رالرې کوو ترتیب سره او د دې نروز هم بچ شي او د دې سترګې ته به انشاءالله څه نقصان نه رسي. دا موږ د یو خو د LRH د موجوده انتظامي هم ډېر شکریه ادا کوو چې دا پوره سیسټم یې موږ ته اویلیبل کړی دی او دعا کوو چې دې ماشوم ته الله تعالی صحت ورکړي او د ټول ټیم شکریه ادا کوو. انستیزیا والا خاص طور د OTA جوهر چې دی موږ سره ډېر اوس پاتې شوی دی سرجري ته، زه هم شکریه ادا کوم او دعا کوو چې الله تعالی دته پوره صحت ورکړي او نظر یې بچ شي. حاجی دا پروسیجر اوس موږ شروع کړو. پیشنټ انسټیټایز دی، ټیوب ورته پاس شوی دی او ډریپنګ شوی دی، ټاولنګ هم شوی دی، سکوپس ریډي دي، کیمره ریډي ده او دا چې دی 0 ډیګري سکوپ موږ دې کې فټ کړی دی او دا د ویژولز دي د دې د پیتالوجي دغه چې دی دې کې اوس ښکاري او دې دا چې د دې انډوسکوپیک پکچرز دي د دې پیتالوجي په دې کې ښکاري. دا بلج تاسو وینئ د آی د طرف نه نوز طرف ته دا بلج راغلی دی او دا هایلی ایډوانس انډوسکوپ سیسټم دی. دې باندې اوس موږ انشاءالله دا ډیکمپریس کوو او دا آی به واپس خپل ځای له راشي او پس به چې دې طرف نه ایوکویټ شي. دا ګوره پس هم ښکاري دی کې دننه طرف نه او دا بلج هم په دې کې ښکاري. گل سردار مشوم المسای ده دته څه تکلیف و د سور عمر دی
دی قریبا 12-13 کالو دی اندازه دی غوښ وګیدل غوښ کې درد و غوښ درد نه بیا دغه زومه لږه وپړسېده که نه نو هغه ته مو بیا علاج وکړه هغه پړسوني کېناسته د سترګې ونه په اوږه شوله پړسوني سترګې ته وخته که نه نوره څه داسې خاص مسله نه وه بس قسمات خبره دی نور دلته به څه تکلیف و مخکې اوس دې مرض سره نو دی خو بس د سترګې جواد تکلیف دی چې دا خو جواد ته لیدای شي چې ډاډه شي یا دی زخم دی ورکړي نور څه داسې خاص پاته خو سړي ته نه لګېږي موږ ته پاته مثال ډاکټرانو ته لګېږي که نه او د سدې نه راغلی تاسو او سدی نه راغلي نو څنګه دلته ډاکټران راویل سره څنګه وایي تاسو راغلی چېرته دا دی موږ سره ډېره ښه وه ډېره نو دې وجې نه موږ داسې دا خیال کوو اوسه کې بس تاسې به نه دا لو راښه کړي ډاکټرانو به نه دا لو وکړي موږ ته د الله د اپریشن کمیاب کړي الحمدلله د دې ډاکټرانو زه ډېر شکردار یاد څه موږ سره ډېر همت وکړه منډه تړۍ وکړله اوس موږ سره ډېر مینات خواري وکړله او ټولو خلکو ورته د ما دا هغه دی چې موږ ورته د دې بچي په باره چا ده وکړي چلو د ده اپریشن صحیح سلامت برابر جوړ کړي والله پاک د دغو ډاکټرانو باندې راښمه کړي موږ سره ډېره منډه تړله تکلیف وکړه نور السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم دا ماشوم چې دا په 21 تاریخ باندې راغلی موږ د دې مخکې ویډیو اپلوډ کړی و هغه چې دی د پوزې د طرف نه دلته انفیکشن شوی سترګې ته تللی او سترګه د بهر راوتې وه او نظر د ختمېدل شروع شوي ډېر لږ نظر پکې پاتې و بیا موږ انډوسکوپ سره د باقي ټول ټیم په مدد سره د انستیزیا والا او د او ټي اے په مدد سره موږ په آف ټایم کې دلته سرجري ارینج کړل چې دا ایمرجنسي پروسیجر و سرکاري ټیم ختم شوی او مازدیګر ټیم کې موږ دلته سرجري ارینج کړه دا پروسیجر چې بهر سنټرو کې کېدی نو ښه کافي خرچه راغلی به وایي 3 لکه 15 لکو پورې ایوریج د دې خرچۍ خو موږ دا دلته کې خپل انډوسکوپیک سیسټم سره د باقي ټول ټیم په مدد سره اپریټ کو آف ټایم کې اپریټ کو او اوس نن د دې دا 9 ورځ ده په 21 تاریخ اپریټ شو او نن 28 تاریخ دی نو الحمدلله بالکل 100% ټیک ټاک دی نظر مکمل نارمل دی سترګې بالکل دننه واپس تللی ده هغه کوم پړسوب چې پکې و سترګه بهر راوتې وه هغه هر څه ختم شوي دي او موږ انډوسکوپ سره وکتل او بالکل هر څه کلیر دي نن به دا مریض موږ واپس ډسچارج کوو انشاءالله او بیا به یو میاشت بیا هسې چیک اپ ته راغواړو خو د ټول مسله حل شوې ده او زموږ د ټول ټیم د انستیزیا والا او د او ټي ایز او د باقي زما چې کوم کولیګس دي د ټولو شکریا ادا کوم ځکه چې دا موږ په آف ټایم کې کړو سرکاري مریضو خو په آف ټایم کې کړو ایمرجنسي پروسیجر او نظر ختمېدو والا نو دې وجې نه موږ دی ته ایمرجنسي کې ارینج کو الحمدلله هر څه ټیک ټاک وشو او نن به دا مریض خپل کور ته ځي او بالکل ټیک ټاک دی انشاءالله بس الحمدلله دا مشروم مو راوستلی و ساده ناظم محمد سردار نوم دی دما او دغو ډاکټرانو نه زه ډېره شکریا ادا کوم چې موږ ته یې ښه ښایسته علاج وکړو دا ډېر خطرناک و خو موږ ته بالکل ښه صحیح سلامت پریشن وشو ښه برابر اوس کې دا یې ښه برابر دی څه تکلیف دې ته نشته نظیر کې تکلیف نشته دی نو زه الحمدلله دې ډاکټرانو نه ډېره شکریا ادا کوم الله پاک دې دیو کامیاب کړي او دې باندې د موږ ډېره غټه خرڅه راغله او موږ غریب خلک یو موږ سره دوره د خرڅې نه وه او موږ سره یې ډېر تعاون وکړه الله پاک دې دیو کامیاب کړي